السلام علیکم. سوچ بدل کې د خلکو نو خپل پېښور سره تړلې نږدې علاقه بډبیره کې یو افسوسناکه واقعه مخته راغلې ده چې په دغه واقعه کې د یو کور 8 کسان چې کوم دی هغه قتل کړای شوي دي. په قتل کړای شوي دغه کسانو کې 4 زنانه او 4 ماشومان شامل دي. په دغه ماشومانو کې د 8 میاشتو ماشوم هم شامل دی چې هغه باندې باقاعده تشدد هم شوی دی. او بیا په دې 4 ماشومانو کې چې کوم دی یو ماشوم لاس هم ماتې د پولیس رپورټس تر مخه او باقاعده تشدد نه بعد دغه زنانه او دغه ماشومانو قتل کړای شوی دی. دا واقعه څه دی؟ یو پس منظر زه تاسو ته بیانوم. دا چې کوم واقعه مې ته راغلې دا 2 ملزمان یعنې دا قاتلان چې کوم دي دوی داسې کار کړی چې بډبیره کې واقعه دغه خپل رشته دارو کور ته ورغلي دي. اشفاق نومي کس چې کوم دی د دې رشته دار دی او دغه د تر زامن دی حمله کړې د 2 کسان دی کور ته ورغلي دي. ته پته ده چې په کور کې سړي نارینه څوک نشته دی او داسې بې دریغه فایرنګ یې کړی دی د تشدد نه بعد چې پکې زنانه هم ویشتې دي، ماشومان هم ویشتې دي او د دغه قتل نه بعد چې کوم دی باقاعده بیا د کور نه راوتي علاقې خلک رایوځای شوي دي. نو بیا دوی د تېښتې کوشش کړی دی او په دغه دوران کې د دغه علاقې یو کس دی موټرسایکل هم اخیستی و. په موټرسایکل باندې بیا د دې ځای نه چې کوم دی د کور نه تښتېدلي دي. دا د تر زامنو ترمنځ واقعه راچلېده او دا واقعه د جایداد حوالې سره وه. زموږ په معاشره کې د پښتنو په سوسایټۍ کې د جایداد د مستۍ ډېرې زیاتې دي. د جایداد تقسیم شوی او د ځمکې تقسیم شوی او د ځمکې تقسیم نه بعد دا CNW چې کوم آفیسر دی اشفاق د خپل تر زامنو ته 21 लाख روپۍ کېدلې او بار چې کوم د اشفاق د دې نه 21 लाख روپۍ غوښتې د قاتلانو نه، نو هغه قاتلان ورته 21 लाख روپۍ نه ورکولې. په اخره کې دوی داسې کار کړی دی چې راغلي د دغه اشفاق په نوم په کور باندې حمله کړې ده. دغه کور والا ولا ټول کور یې ولا چې کوم دی هغه یې ولا قتل کړی دی. اشفاق او دغه نور سړي چې کوم دی هغه کور کې موجود نه و. د دې نه بعد چې کوم دی قتل نه بعد بیا پولیس راغلي دي، انویسټیګیشن سټارټ شوی دی، باقاعده علاقې خلک رایوځای شوي دي. ډېر د افسوس او یو دردناکه واقعه چې کوم دی هغه مخې ته راغلې ده. زه تاسو ته لږ اپډیټس عدد شمار ستاسو موږ ته ږدم چې تر اوسه پورې د جایداد او د ځمکو په وسلو باندې 45,000 کسان چې کوم دی هغه قتل کړای شوي دي. بل دې تاسو دا پته چې دا بډبیرې علاقه چې کوم دی دا د پېښور د ټولو نه خطرناکه علاقه ده. خطرناکه علاقه هغه داسې ده چې دلته کې دې سره دره د مهیل چې کوم دی هغه ډېر نږدې د هغه سره تړلی دی دغه ځای. او دره د مهیل چې کوم دی تاسو پته هغه مشهور دی د استحي دپاره او د استحي وافر مقدار چې کوم دی هغه په هر ګر کې موجود دی. ماشوم سره ټوپک تمانچه، غټ سره ټوپک تمانچه، هر یو کس سره چې کوم دی د اسلحه وغیره دا موجود وي. نو په نه خبره باندې چې کوم دی ماشوم هم رالي تمانچه ټوپک ډس کې، غټ سړی هم رالي ټوپک تمانچه ډس کې او بیا د برداشت لیول هم دغه ځای خلکو کم دی. بل دغه د جرګه سیسټم چې کوم دی د بډبیر هغه هم ناکامه دی. جرګه سیسټم نشته چې دواړه فریقین کې دی روغه وکړي، څه دا ګزاره وکړي، څه دا بل کس ګزاره وکړي او د دغه ځمکو مسلې چې کوم دی د خلکو دپاره هغه ورله خنډ کړي. نه برداشت نشته او اسلحه چې کوم دی وافر مقدار باندې موجود ده. د ځمکو د لارو چې کوم دی دا غټه واقع چې کوم دی د جګړو دشمنو هغه هم مخې ته راځي او بیا داسې قسم افسوسناکې واقع چې کوم دی هغه هم مخې ته راځي. ایون پولیس انتظامیه هم چې کوم دی هغه کافي حده پورې دغه ځای کې چې کوم دی ناکامه شوي دي. بیا تاسو چې کوم دی نن پرون چې کوم دی باقاعده طور باندې کوم مقتولین او کوم مړه شوي زنانه ماشومان وو هغه چې کوم دی قبرونو ته سپارلي دي. په کلي کې چې کوم دی دغه علاقه کې بډبیره کې یو غم او غوغا ده، خلک د یرې کار دي، یو یره چې کوم دی خوره د پولیس ګشت هم کوي دغه ځای کې د مقاتلانو دپاره نیولو دپاره باقاعده د پولیس چې کوم دی یو میجر ټیم چې کوم دی هغه انویسټیګیشن هم سټارټ کړی دی.